الله الرحمن الرحیم دا جرح و تعدیل رفع و تکمیل جرح و تعدیل 160 صفحه دا و اما مراتب الجرح فست مراتب دی جرح شپږ دی اول د غینه ما يدل علی المبالغ دلال کې په غالب مبالغه معنی اوچت الفاظو کې کا اکذب الناس سړی ته وای یا لک کو دی بعض کذابین لک جبل فی الکذب جبا کذاب جبل داسه رافضین کذاب جبل هذا جبل صحیح ده کنه داس قسم الفاظ سرا واو الیه المنتهى فی الکذب یا په کذب کې د انتها ته رسیدل دی او هو رکن الکذب یا جزء اعظم د کذب دی او منبع د کذب دا معدن د کذب دی ونحو ذالک یعنی مابع ششه منبع چشمه د کذب معدن دی الثانی ته دویم شی ما هو دون ذلک چې دغه نه کمه درجه ده لکه وسړی ته دجال کذاب وزاع وذکون کې ډیر فینها وین استمتل اگر کدا مبالغ میں مشتمل دی لکنها دون الاولا لیکن دا د مخکنه نه په دغه کې کم دی ځکه چې دا کذاب لفظ ډیر ترکا یعنی معنتین چې متعنتین دي هغه په جرح کې استعمالي صحیح ده کنه او دویمه خبره دا وکذا یزعو او یکذب وذکی یا دروغ وي دا الفاظ قسم چې دا دغه سره لګي ورپسې الثالث درېمه درجه مرتبه سره ما یلیها چې هغې ته قریب د قول فلان یسرق الحدیث فلان کې چې د غلا کوي یعنی سارق ته د حدیث و فلان متهم بالکذب فلان کې متهم بالکذب دی او وضع په وضع باندې متهم دی یا ساکت ته متروک ته حالق ته ذاهب الحدیث ته او ترکوه یا علماء د پرېخ دی او لا یعتبر به یادمان اعتبار نشي او به حدیث په حدیث باندې وليس بثقت او غیر ثقت دا قسم الفاظ دا درېمه درجه څلورمه ما یلیها چې هغې سره نږدې که قول فلان رد حدیث فلان کې حدیث رد کړی شوی دی او مردود الحدیث دی او ضعیف جدا دی او ماهن بمرة کمزوری دی یو ځل باندې او ترحوه یا علماو دی یعنی غرزول دی او مطروح الحدیث دی حدیث پرېښودلی شوي دی پرېښودلی شوي ارتاو کړی شوي دي یا مطروح دی او لا یکتب حدیثو د حدیث نه کوي او لا تحل کتابة حدیثه د حدیث لیکل حلال نه دی او لا تحل روایت عنه روایت نه حلال نه دی ولیس بشین هیڅ شی نه دی او لا شین یعنی مطلب چې دی مطلب بوقته دی خلاف لابن معین کاغه دا ټکي وي نو بیا د هغه چې دی مطلب بل دی لکه دغه مقصد ابن معین دغه لفظ نه یعنی مطلب دا شیشه دی لکه هغه اوچته درجه خامس مادونه چې دغه نوم کوم دا هغه فلان لا یحتج به فلان کې باندې احتجاج نشي کېده او ضعفه یا علماء دې ضعیف کړ دي او مسترب الحدیث یا ګړبړ والده حدیث کې او له ما ينکر او له مناکیر او منکر حدیث او ضعیف انداز السادس شپږمه درجه وی اصلها چې پای ټول کم ده اوس دا درجه راغلی یو راوي بار کې بل راوي کې مخکې درجه نو تبا غلط ترجیح بدل ورکړي ځکه چې د ذوب کمزورې دی لکه په د معنی جرح کم شوی په زیاته شوی ده او قولهم یا قول د علماء فی مقال په دې گفتگو ده او ادنى مقال یا معمول مقال او ذوب او ينکر مره یورف اخرى کله کله د منکری کله کله یعنی مطلب معروفی او لیس بذالک یا د دې مرتبین دی او لیس بالقوی او لیس بالمتین مضبوط نه او لیس بحجت نه او لیس بمدت عمدن دی او لیس محفوظ نه دی او لیس بثقت ثقه نه دی او لیس بالمرضی پسندیدان دی او لیس یحمدونه نه دی داسې چې د خلق تعریف وکړي او لیس بالخافض او غیر اوثق منه یا دنه بل چې د غزيات او سخت او فيه شی په دې کې یو شی دی او فيه جهالت او لا درما هو څه دی او ضعفوه یا علماء دې ضعیف کړ دی او فيه ذوف په دې کې ذوف ته سیء الحفظ دی حافظه خراب ده او لین الحدیث کمزوري حدیث والے فيه لین په دې کې نرمی ده لیکن غیر دارقطنی نه علاوه ځکه دغه اصطلاح بیا بل ده رسو پاغي باندې کلام راشي فإنه قال اذا قلت لين لا يكون ساكتا چې کله لین وتی نه ساکت نه متروک الاعتبار نه ولکن مجروح بشيء هغه مجروح په یو شی سره لا يسكت به ان العداله چې پاغي په ذریعہ سره عدالت نه ارتاويږي ومنهم دغه نه قول د علماء محدثین تکلموا فی په دبار کې علماء کلام کړي او سکتون یادنه چوپ شوی دي او فيه نظر عند غیر البخاری لیکن نظر د بخاری نه علاوه فین سيجو اصطلاح ان قریب د امام بخاری اصطلاح با یعنی تعلیقا په ایمانی با راشی لکا او هذا وليطلب تفصيل احکام هذه المراتب طلب کې دي چې تفصیل د مراتب او ما چې متعلق دي من کتب المبسوطه په اصول حدیث کې